د مردان پاکستان چوک کې د نورو مارکیټونو ترڅنګ د سرو زرو د کالو مارکیټ هم موجود دی چې پکې د 1200 نه سیوا دکانونه دي، ولې دغه مارکیټ د ودونو په سیزن کې هم سوړ دی او زرګران د ګاهک په تمه ناست دي. د مردان صرافه بازار کې د پلار نیکه د وختونو کاروبار کوونکي امجد علي صدارنګ ویلي دي. زمون حالات او زمون دغه چې کم دنو په دې باندې ډیر زیات اثر پرې وته او ډیر دغه په خو دغه ګورنمنت ټیکسونه دي یو سبل سي غم دي او د خپل خرچیم دي بجلی بیلونم دي دغم دي او د کاروبار چې کم دنو دا تقریبا 15 میاشتې تقریبا ولاړ دی یوای زنه ټول دغه دي. دغه رنګ محمد ندیم پپو صراف ویلي دي د کالو اډرونه په کم قیمت اغستی ولې اوس سره سره دومره ګران شوي چې دوی به په نقصان کې دغه اډرونه پوره کوي. د ناخونو الله سره سره وخت تبا کیږي نو اوس هم پور اډرونه مو 2,60,000 2,50,000 کې اډرونه مو سره دي اوس ور په 4 لک 6 او 4 لک 5 کې ورمو جوړو نو څنګه توان راغی نو بس الله ټول ګډ وډ دین بس الله خیر کوي مخ کاروبار خو بيخي ختم شوی کم شوی نه بيخي کاروبار ډاون شو ختم شو دا بس د امریکا او چین بس خریداري کوي دلته دوه خریداري نشته بار ملکو سم خریداري کوي حکومتونه عالي خو نه دي زردار چې 40 کالج جوړ هغه توله جوړي. خیبر پختونخوا کې د ودونو سیزن شروع دی او په هر دویم کور کې خادي ده. په ودونو کې د سرو زرو کالې زموږ روایت دی، ولې د سرو زرو قیمتونو کې د اضافه رستو پکار ده چې موږ خپل ټولنه کې د دې روایت حوصله شکنی وکړو او ودونه سادهګۍ سره د قبولو روایت خپل کړو. سنو پختونخوا لپاره مردان نا ارشد علي خان.